الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. मगर वो इल्म की मोती किताब अपने आबा के जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिफारा. अजीज़ानो ज़बंग दर्स मौजू रद्दुल इल्हाद او د نن درس عنوان دی د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات کم کم دي. کم سيزونه دي چې د مسلمانانو په معاشره کې د بيدینی خوريږي. کم اسباب او وجوهات دي چې هغه موږ ولټو هغه باندې عمل وکړو. سوال دلته راځي چې دا مسلم په معاشره کې چې معصوم پیدا شي نو دته د توحید او د مذهب درس په اوله لحظه کې ملاو شي د الله اکبر د لفظ سره. نو بیا چې دا بالغ شي دا د الحاد تور تیرو ته بیا ولې نه نوځي. کوم وجوهات د هغه وضاحت ضروری دی چې هغه موږ تلاش کو عمل پیو کو او څنګه به دا نوې نسل دا زموږ د ټولو مسلمانانو اجتماعي ذمہواری د یاد ساتي. ګوره دا زمونږ د ټولو ذمہواری ده چې موږ مسلمانان یو. موږ به دا نوې نسل څنګه د الحاد نه خورو. زمونږ یو ملګری د مفتي صاحب هغه ویل مخکې به د خلکو ته ویل چې یاره ګیره پرېږده. اوس داسې معاشره کې موږ رالو چې اوس ورته وایو چې ګیرې پورې خندا مه کوه. مخکې به دې ورته ویل چې مونځ وکړه، اوس به ورته ویل چې مونځ پورې خندا مه کوه. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې الحاد ملحدین او یورپی معاشره خپل کار ډیر په مهنت سره کوي او هغه د پر هر قسم جانی او مالی قرباني ته تیار دي. او موږ څه کوو؟ موږ هر یو انسان د دنیا په خواهشاتو کې ډوبي او د بل غم را سره نشته. بس دا کوشش کوو چې ډیره دنیا را جمع کړو. د دنیا محبت په زړونو کې دی. نو دا وجه ده چې موږ نه خپل دین خدمت پاتې دي. دا بیانونه موږ تاسو ته بار بار موږ دا درخواست کوو چې دا مخکې شیر کوئ، خو تاسو کې دومره همت نه پیدا کېږي چې دا تاسو مخکې شیر کوئ. ولې دې شیر کېدو سره کېدای شي چې بل مسلمان دا واوري او هغه ته خیر ورسېږي. دا خبرې که ترخیم لګېږي په تاسو خو خفه کېږئ مه. مسلمانانو یاد ساتئ یورپي معاشره چې دا هغوی د خپل دین دپاره څه فیصدي د هغوی نه حکومت کټ کوي هغه د دوی دغه تبلیغ د پارزي د اسلام د خلاف زی تاوی د خپل مذهب د پاره هر یو انسان پای کې حصہ لري. او منګه چې یو نو موږ دا کار صرف علماء کرامو تفریح چې بدوی پویږي او کار پویږي. خو یاد ساتئ د علماء کرامو الحمدلله په هر میدان ولاړ خپل خواري او مهنت کوي. خو تاسو هم ذمہواری شته. نن سبا خو د هر یو مقابله خپل میدانونه دي او د الحاد میدان هغه سوشل میډیا دی. نو سوشل میډیا کې چې تاسو څونه زیات فعال استئ او تاسو څونه په دوامه وکړئ نو الله رب العزت به یو شعر باندې چې تاسو دا بیانونه شیر کوئ د الحاد خلاف چې څوک هم کار کوي او تاسو د هغوی بیانونه شیر کوئ یقینا درته په دې به تاسو سبا مړی خدا ثوابونه به درته رسیږي. نو تاسو نه دا زمونږ درخواست دی چې باید دا بیانونه اورئ دا مخکې شیر کوئ دا نورو ته ورسوئ چې هغه وجوهات انسانانو کې وی هغه ختم کی او د الحاد د ملحدینو دا جدید اعتراضات موږ جوابونه ورکو چې دا څه شي چې هغه بعض خلکو په ذهنونو کې شک او شبهات وي چې شک او شبهات د دوی د ذهنونو نه وځي. نو دا یو څو وجوهات موږ الحمدلله په خپل کتاب کې ذکر کړی دي تاسو موږ ته بیانوم. اول سبب چې د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو هغه د مغرب فکری غلامی ده. فکری غلامی چې انسان ته فکری طور غلام کی. فکری طور غلامی څه ته وایي؟ فکری طور غلامی دي ته وایي چې ته د هغه د هر یو چیز نه متاثر شي او ته د هغه لباس خوښ کی، ته د هغه طور طریقې خوښ کی. دا فکری غلامی
نن زمنګ معاشره کې دم رامه ده چې ټول د یورپ هغه هر څه خوښي د یورپ لباس نواله تر د هر څه پورې دوی خوښي دا فکری غلامی د مغرب نه دا موږ متاثر شوي یو زمنګ معاشره چې د مغرب نه متاثر شوي ده ولی متاثر شوي ده چې مسلمانان ممالک چې دي معاشي اعتبار سره سیاسی اعتبار سره تعلیمی اعتبار سره ساينسي اعتبار سره موږ په زوال کیو او مغرب په دې مادي سيزونو کې د په عروج باندې روان دي نو زمنګ نه نسل د دې مادي ترقۍ نه متاثر کیږي او اکثر دا ملحدین جوړ شي او د مغربي افکار خوښوي نو مغرب چې څنګه دنیا ته نور سيزونه ایکسپورټ کړي دي او سيزونه لګلي دي داسې دا د الحاد دا نظریه دا د یورپ نه را اوچته شوی دا نن یورپ هم چل نو ورځي چې موږ سو ولې دی وای ازادي د هر یو انسان حق دی نو دا ازادي د غراوزیوس شابل او د فرانس صدر یو کس په سپېړه والے او بدل د خپل د ازادي رائے هغه ازادي درایي کې د بل انسان بي عزتیم کیږي دوی وي بد زما حق دی دا مانه سو کېو معاشرم نشي غسته نو دوی له اوس په خپل هم چل نو ورځي چې اوس موږ سو کو دي سره اول سبب د مغرب فکری غلامی د چې ته فکری تور د بل غلام شي او مسلمان به د خپل ثقافت سره محبت ساتي آیات ساتي الحمدلله زمونږ داسې مشران تیر شوي دي صحابه کرامو نو هغه ورته چې چرته بلاړه نو خلکو ته ویل چې کون مثلنا زمونږ په شان شي موږ چاته دا ویلې شو موږ دامره پستلی ولاندې نو الله رب العزت هغه وخت بیا راوړي چې بیا موږ چاته ودرېږو موږ مسلمانانو وایو چې کون مثلنا زمونږ په شان شي او نن چې زیات دایات ذاتي خلق اسلام ته ناراضي وجه دا چې هغه زمونږ معاشري ته ګوري موږ په معاشره کې زمونږ اعمال ته ګوري زمونږ کردار ته ګوري زمونږ اخلاق ته ګوري خو چې کله هغه د قران مطالعه وکړي نو هغه به ایمان راوړي چې دا رښتونه کتاب دی نو دې کې د مذهب څخه قصور نشته ربن د مغرب نه فکری تور غلامی قبول کړي دا نو دا وایي په تور او طریقو باندې موږ ژوند تیرو اول سبب دا دویم سبب د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد هغه مغربي طرز تعلیمي ادارې دي مسلمانانو په ملکونو کې نن سبا د یورپ او د مغربي طرز تعلیمي ادارې چې دي او هغه اساتذه کرام دي چې کوم د مغرب د یونیورسيټانو کې دوی سبقونه ویل دي او بیا چې دلته راشي دوی هغه د الحاد هغه طرز او فکر خوښوي او بیا دا په مسلمانانو کې څه کوي د مسلمانانو په بچو کې دا خوروي او د مغرب نصاب ویلو سره انسان شي د مغرب نه متاثر شي او اکثر ته ملحد جوړ شي نو هغه نوې نسل ملحد جوړوي دا پرایویټ سکولونو کې چې کوم دا غټ ګران پیسونو والا سکولونه دي نو د دې نه هم کوشش وکړ دي چې دا سکولونه په دې ګرانو کې وګورو چې هغه د اسلام مطابق تعلیم طرز تعلیم خوروي او کچره دا سنوي نو ګور خپل بچو د ایمان حفاظت د ټولو نظر دي دریم چې د اسلام نه لری کېدل دي چې اسلام نه انسان څومره لري وي دومره به عقیده خرابوي نو انسان موږ لاول پکار دي چې بچو باندې اسلامي تعلیم وکړو او خپل عقاید او نظریات ورته بیان کو او د دې باوجود هم کچره دی بیا په دې یورپی سکولونو کې سبق کویم نو ان شاء الله چې عقیده به نه خرابېږي ولې تابع د عقیدې تربیت کړې وي او کچره د عقیدې تربیت تا نه وی کړې ده یا دا تا په دغه سکولونو کې واچو یقینا نه به بل د یورپ هغه هر څه خوخي او د یورپ معاشره په پتا باندې لاګو کوي نو بیا به تخپه او بچي به بیا داسې خبرې کوي چې ستا قلب هم نه مني نو بیا به تاسو سره علاج نه سلورم سبب د الحاد د خورېدو هغه د اسلام او د اسلامي تعلیماتو خلاف پروپاګاندا کول دي په میډیا باندې د آیات ساتي نن سبا هر یو سره الله او رسول ته نعوذ بالله کنزل نه کوي خو عالم ته مولا ته کنزل کوي دا تنگ نظر دي اسلام تنگ نظر دي او دا چې کوم میډیا په موږ مسلمانانو باندې مسلط د مغرب ترجمانی کوي اکثریت پکې الا ماشاءالله د مسلمانانو ترجمانانو پکې الحمدلله خو دغه اکثر د ازيدي چې د مغرب افکار دلته خوروي ولی به حیاي دلته خورول غواړي زمونږ په میډیا باندې اسلامي طرز او طریقې مونږ ته نه خي ولی
دوی ته سرمایه یورپ د دې لپاره ورکوي چې تاسو د اسلام خلاف کار کوئ څومره چې دوی ته ډېرې پیسې ملاويږي دومره دوی هغه شان د دا کار کوي دوی خدا تاسو بدا نن سبا خو فیسبوک هر چا سره شته دوی دا خبره به تاسو اوریدلې چې میری جسم میری مرضی زما جسم زما مرضی ازادي عورت خزل ازادي پکار ده هر یو انسان آزاد پیدا شوی دی سړی چې دی دا تنگ نظر دی اسلام تنگ نظر دی اسلام صرف د سړو د پاره دی د خزو د پاره پکې حق نشته دا خبره زمنګ په میډیا باندې کیږي دا نشي د یورپ په میډیا سینې نو تاسو دا نور ټي وی نه کوي تاسو د مسلمان میډیا دا خې نو ته سوچو چې دا تاسو عقل استعمال کوي چې د مسلمان میډیا تاسو د اسلام خلاف خبري بیانې خو پوه شئ کنه چې دا د یورپ د پاره کار کوي کنه کوي عقل نه کار والے پنځم سبب د الہاد د خورېدو هغه د علماء کرامو نه لري کېدل دي د علماء کرام نه چې انسان څومره لري کېږي عمره به انسان د دین نه بیزاره وي نو د خپل بچو ته تربیت وکړي د خپل بچو تربیت پکار دی د علماء کرام مجلسو کې د تشریکت کولو نصیحت پکار دی دا شانته کې شب جمعه لا شب اتوار د تبلیغي مرکزونو ته دا شانته کې خانقاګانو ته د دوی علماء کرامو ته دا بوتلل پکار دي ځان سره بوزي چې ماشومان د علماء کرام بیان نو چې دوی سګيږي د دوی عقیده نه خرابېږي شپږم سبب مذهبي طبقه ته هم پکار دي علماء کرام ته هم دا پکار دي د دوی ذمہواری ده چې دا جدید اصطلاحات جدید انداز سره د مقابله وشي علماء کرام له پکار دي چې دا جدید اصطلاحات د دوی ځکه چې دا ماډرنزم دی پوسټ ماډرنزم هیومنزم سوشلیزم کمونیزم دا شانته کې مطلق الحاد دی بیا ملحدی نفسیاتی دی دا شانته کې دوی کې چې دا کومه نظریه دي اشتراکیت دی سرمایه‌دارانه نظام دی لیبرلیزم سوشلیزم دا شانته کې بیگ بینګ د ساينس متعلق دا خبرې چې دي د الحاد د خورېدو سره د دوی ضرورت دی چې دا تا یاد وي ان شاء الله چې بیا د ملحدینو چې کوم اعتراضات کوي نو انسان جوابات ورکول شي نو علماء کرام ته پکار دي چې دا اصطلاحات په خپل بیانونو کې استعمالي چې عوامو ته پته لګيږي او چې کم خلک د دې خبرونو متاثر وي چې هغه ته پته ولګي چې الحمدلله زمونږ علماء کرام د دې فتنې نه خبر دی او دا یاد کړی دي لکه یو وخت کې چې کله د منطق د فلسفه رااله د ټول عقلیات دي نو هغه وخت زمونږ علماء کرام متکلمین او کله کوم د دې مقابله وکړو هغه له پاغي کې جواب ورکړل د مسلمانانو عقیده بچو پاغي سره اوس چې دا دغه چې دا کوم دا نظریه چې دا غیر ډیره خطرناکه ده ولې هغه چې وا د منطق دا نظریه چې وا صرف علماء کرامو پورې و اما عوام سره کار نه دا نظریه چې دا نو دا ډیره خطرناکه ده چې دې ټول تعلق د عوام سره دی د عوام او خواص ټول سره تعلق دی او بل دا نظریه دومره خطرناکه ده د الہاد د آیات ساتي چې دا ست دین نه ختمي دا ست دین بیکاره کی د کار نه وباسي ولی بس اعتراضات په دین باندې کوي چې صدق وخوي کوي چې صدق او هغه چې راغلي و د منطق فلسفه چې واغه د دین د ختمولو لپاره راغلي و نو ځکه زمونږ علماء کرامو ته پکار دي چې دا د دې په کلک سره مقابله وکړي د دې اصطلاحاتو الحمدلله زمونږ علماء کرام په دې کې موجود دي او کار کوي الله پاک دې دوی په ژوندونو کې برکت واچوي ووم سبب د الحاد د خورېدو هغه سوشل میډیا ده سوشل میډیا باندې ملحدینو داسې پیجونه جوړ کړي دي د آیات ساتي چې هغه پیجونو په ذریعہ سره دوی الحاد خوروي او نن سبا په موبایل هر یو انسان سره دی نو د دې په وجه باندې مکسر دا خلک د الحاد هغه پیجونه کولاو کې نو خپل بچو ته دا وصیت کوي نصیحت ورته کوي چې اول خو موبایل نه دی پکار که پکار نه ضرورت مې بیا ورته وایي چې تاسو هغه پیجونه مکولاوي چې کم کې د الحاد خبرې وي لکه دوی باندې داسې ملحدین دي هغه صرف د دنیا د خاطر حارث سلطان په نوم باندې ملحد دی دا ویډیوګان ما کتلې دي داسې فزول بکواسات کوي ساقلی اعتراض نه کوي چې سړی ولا جواب ورکړي نو د داسې خلکو بیانونه اورېدل د داسې خلکو بیا دا پیجونه کتل دا نه دي پکار ولې سوشل میډیا باندې اکثر دا پیجونه داسې دي چې دوی خپل لغه پټ ساتلې وي خپل هغه شناخت پټ ساتلې وي او تا ته د الحاد دا پوسټونه را لګي د اسلام خلاف را لګي اتم سبب چې د مسلم معاشره نه بیزاره کېدل دي په وړو وړو خبرو باندې فتوی لګول دا چې دي د سره هم خلک د دین نه بیزاره کېږي نو دا څه نه دي پکار
مسلمانان چې کله د خپل معاشرې نه بیزار شي نو دوی ته به په خپل معاشره باندې به دوی اعتراضات کوي وګوره پلان کې دا او پلان کې دا او لکه هغه سره په خپل کار کې ته د خپل ایمان حفاظت کوه نه هم سبب چې ده هغه د دعوت او تبلیغ سره تصوف سره او دغه شان د دینی مدارس سره تعلق کمیدل کله چې ستاسو مدارس سره د بچو تعلق یو بچی د مدرسه کې داخل کړي وي یا تصوف سره ستاسو تعلق وي او یا دغه شان د تبلیغ سره دعوت او تبلیغ سره تعلق وي نو ان شاء الله تعالی چې دغه بیا سکیږي ستاسو بچی به بیا نه ملحدان کیږي او ستاسو هم عقیده حفاظت کیږي لسم سبب چې د الہاد د خوردو هغه غریبی د فقر دی اکثر په دې باندې کیږي نه د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی نبی علیہ السلام فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر ان يكون كفرا چې زرد کې دي چې دا فقر د انسان لپاره کفر وګرځي نو د مسلمانانو په معاشره کې غریبی ډیره زیاته ده چې کله په انسان باندې صداسه امتحانات راشي او دا د دین خبر نه یو امتحان در باندې راشي خو ته د دین خبره یو داسې امتحان په انسان باندې راشي او به د تعلق هم د داسې بي دین خلکو سره نو یقینا داسې خلک به اکثر د الہاد تیرو ته نه نو څو قادیانیان شي دا موږ په خپل معاشره کې لیدل دي د دنیا د خاطر دنیا خوخه کی یاره وي بس راشه یو رکشا در لوالي معمولی دا نه چې ټوله دنیا درته داسې وږي چې کروڑو روپۍ درکې نه بس په یو معمولی چیز باندې یو رکشا در لوالي یو گاډي در لوالي دا وایي چې لکه بس اسلام دا پریدي نو دا غسیزونه دي دا یو لس وجوهات نور وجوهات کې دي چې هم موږ دا یو لس ذکر کړی دي نو دوستانو دا درسونه ډېر هم دي دا خپل باندې اوري دا مخکې شیر کوي چې نور مسلمانانو ته هم د دې باره کې معلومات کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین